لاس یې ته د غریب ته مجبور یې نو څه خبرې ورونو زما غه جاړي په چار سره کتاب سری ده افسر به راوځي په هغه ورځ د یو روډ دکانداري خرابه ورځ خلک دکان تاجر فیډریشن حق پرسته طرف حق وینا به کوو انشاءالله موږ درې زموږې نه مخکې موږ افسر ته وایي ظلم مه کوه چله کې موږ مذاکراتو له لاړو او بیا په دې سخته ګرمۍ کې زموږ د مشرانو بېعزتي وکړه د خبرو په ځای موږ جیل ته ولېږلو موږ د جیلونو نه نه یارېږو موږ بیا جیل ته تیار یو موږ عظمي سرنجام نه وځي یو ورځ چې افسر نه ځان د دې نه هغه کسان څخه ټکونه روپۍ غریب خلک ټول په دې لارو او د امریکې پېښې کې ما ته دې او دا ټول تاجران زنده باد تاجر فیډریشن صرف او صرف خپله منماني کوي خپله خبره کوي او دلته زمونږ په دې اربن ایس ډي او دی بیخي بېخوټو دی د سره په خبره نه دی تېره پیره موږ له د چارسدې د پولیس انتظامیې راوست ما وی دا شی موږ سره مه کېنوئ ځکه چې دا بې اختیاره دی ما ته یې مخامخ ویلي دي چې زه په دې کې بې اختیار یم زه په دې کې څه نشم کولی نو ایس ډي او صاحب ته چې کله بې اختیار یې نو کم از کم د تاجر مشرانو سره ته بیا خبرې ته مه کښېنه د تاجرانو مشرانو سره به هغه سړی خبرې ته کښېني چې هغې اختیارمند وي وګورو په خپله لیونی یم دا ملګري مې هم لیوني خوښ دي چې دې روډ ته وځه وګورو زموږ د اې سي صاحب په سر سترګو هغه قدر کوو د هغه عزت کوو دا د یو مشر حق دی دا د یو مشر باندې فرض دی دا موږ منو خو دونه ورته وایو چې اې سي صاحب دا د خدای خوشحاله کړي موږ چې د دې ځای نه پاسې موږ چې دا مجمع هواره او دا خرابې نو ورشه د ایسل سره ده سره قطعي خبره وکړه ده سره قطعي خبره وکړه هغې نه پسه موږ ته ووایه موږ به تا په اوږو کښېنوو په سر باندې کښېنوو او انشاءالله ستا له به موږ اعزاز درکړو تا له موږ قدر درکړو تا له موږ عزت درکړو خو ناوله زما مجمع زما د ملګرو جذبات مه خرابوه زما د ملګرو جذبات مه سړوه ورشه ته ضمني انتظامیه یې دا ستا حق دی دا ستا کار دی دا ستا ډیوټي ده او دا ستا پاور دی چې هغه ته وایه ماته حالات مه خرابوه روډ بند دی ډنډې خلکو راوړي دي سبا به بل څه کېږي سبا به زما د دفتر ګیراو کېږي دا ټولې خبرې پکې دي نو نن ماته حالات مه خرابوه بیا دا مسله حل کړه موږ ستا ډېر زیات قدر کوو وګورو چې کله موږ خبرو ته پاسېدلي یو بیا زموږ خبره 10% پارټي سره دي هغې کې زما اوس چیف انجینر صاحب سره هم خبرې وشوې او انشاءالله کله دې ځای نه ځو واپس دفتر کې کینو ستاسو څه مشران چې کوم ستاسو د اسوسییشن مشران دي هغه به ما سره ځي د واپډې چې کوم اهلکار دي ایکسیل صاحب ایس ډي او هغه ته موجود وي د دې خبرې حل به راوباسو انشاءالله خو خواص صرف دا دی چې مونږ زه ستاسو وکیل جوړېږم ضلع انتظامیه به ستاسو وکالت کوي ستاسو چې کوم مطالبات دي هغه مونږ هغې ته وړاندې کوو انشاءالله او ستاسو مشران مونږ سره خوا په خوا ناست وي چې څه ستاسو مطالبات دي د هغې به کوشش کوو چې نن حل راوباسو د بجلۍ بحالۍ ستاسو یو جایز مطالبه ده ستاسو کاروبار پرې خرابېږي چې ستاسو کاروبار خرابېږي نو دا درته زه یقین در کوم چې ضلع انتظامیه چې کومه ده ستاسو د مسلو نه چېرې غافله نه ده څه ملګرو پکې ګیلې وکړي ګیلې په سر سترګو خو انشاءالله چې ستاسو کوم مسایل دي که هغه ښار کې دننه دي که اپډې سره دي که نورو ادارو سره دي هغې کې به مونږ پیش یو تاسو به راپسې خاص پکې دا دی چې دا یو جنرل روډ دی یو هایوې ده مونږ چې دې ځای نه ځو ستاسو مشرانو ته ما اشورنس ورکړو او دا یقین دهاني مې ورکړه چې انشاءالله د دې مسلې حل به راوباسو نن به ستاسو د اطمینان اقدامات کېږي خو د دې روډ بندېدو په وجه دلته ډېرو خلکو ته تکلیف دی دې کې د مریضان دي زنانه دي نور داسې خلک دي بوډاګان دي ستاسو د ګرمۍ موسم دی دې کې خلک پیدل مزل زیات نشي کولی زما پرسنل یو ریکویسټ دی چې انشاءالله ضلع انتظامیه به ستاسو وکالت کوي ستاسو مطالبات به مونږ پراپر فورم ته بیان کوم نن به په دې کې کینو د دې حل به راوباسو خو
ریکویسټ دا دی چې دا شاهراه ده او د دې په بندېدو سره تقریبا لکونو زرګونو خلکو ته تکلیف دی. ستاسو مشرانو ته دا یو مطالبه پیش کوو چې دا روډ کلیر کړئ. ستاسو مطالبې، ستاسو چې کوم مسایل دي، ستاسو چې کومې ګیلې دي د کنسرن ادارو نه، هغه انشاءالله نن به په هغې خبره کېږي او د هغې حل به راوباسو.